الخسران المبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. دردی پاک پر شوق سر ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حج آیت نمبر 11 او 11 سپارہ. ومن الناس بعد خلقنا من اغسوکتی یعبد اللہ چی بندگی کی دا اللہ تعالی علا حرف پشکی فإن اصابه پس کچارتا رسیدتا خیرن خیر اطمئن به خوشحالی پدی سراب وإن اصابته کچارتا رسیدتا فتنة ستکلف انقلبان اڑیگی دے اسلامنا واپس کی کفرتا علا وجہی پمخپل بندی خسرت دنیا نقصان کڑے دنیا والآخرت داخرت. ذالک داب هو الخسران المبین دا خخکار تاوان دے. محترمو مخی رکو کی بیان دا منکرینو او دا مجادلینو اشو چی دا اغی دا پارا پا دنیا او پا آخرت کی عذاب دے. اس پدی رکو کی دا مرتابین تذکرہ کیگی چی کم خلق شک کئی پا حقانیت تا اسلام کی او دا کم خلق شک پا حقانیت تا قرآن کی او شک کئی پا حقانیت تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام کی. خلاصہ دا رکو دادا کہ بعضی خلق باندی دا اللہ تعالی دا طرفنا امتحان رازی او امتحان راتل جے کم دے دا دا دی دا پارا چی دا انسان دا ایمان اغا مرتبہ ظاہر شی چی دا دی انسان پا دی زڑ کی دا ایمان سمر محکم دے سمر دے پخپل ایمان کی مضبوط دے او سمر دے پا دی خپل دعوت ایمان کی دے حق دے و رختی نے دے. دغا مضمون چے کم دن پا دی تمام رکوع کی ذکر کی خواہ خجی. وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ خَلْقُنَا من آسوکتی عبد اللہ چی بندگی کی دا اللہ تعالی علا حرف پشکی فَإِنَ صَابَهُ پس کچرتا ورسیدتا خیر سخیر سفائدہ نتمعن به خوشحالی کی پدی سراب وَإِنَ صَابَتُهُ کچرتا ورسیدتا فتنة ستکلیف دا آزمائش پتور بندے نو انقلبا واپس کی دے علا وجہی پداف پل بندے خسرت دنیا نقصان اکڑر دا دنیا والآخرتی او دا آخرت فہو بهذا الرجوع پدک کی واپسی دی کفر تندے دنیا امتبا و آخرت امتبا. ذالک داب هو الخسران المبین دا خطاوان خکارا دے خکارا تاوان دنو یدعو عبادت کی دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی ناب ما دا اغبتانو لا یضرہو چی ضرر نشی رسول دیتا کچرت دید دخ کی بتانو عبادت انکی وما اود آسو لا ينفعه چی نفع نشی رسول دیتا کچرت دی عبادت کی دی بتانو ذالک دا عبادت دی بتانو چی دی هو الضلال البعید دا خو گمراہی لری دا حقنا لرکی دل لکا چیسا کئی چی تا
فائدہ نشي در کوله تا نه تکلیف نشي لري کوله نو د دا عبادت دا محض حماقت ته یدعو عبادت کیدا مشرکان ما سوا د الله تعالی نه د هغه چا لمن خامخ آسوک ضره چی ضرر ددو اقربو زیاد نزدید من نفعه د نفع ددنا لبیس المولا خامخا ډیر بد مددگار دی ولبیس العشیر او خامخا ډیر بد ملګری دی چې څه چل به کوي جهنم ته به دې رسوي جهنم ته به دې رسوي څه خیر درته نه درکوي ان الذين بشارت دی ځکه اسلوب د قرآن دا دی چې کله د منکرینو د عذاب تذکره وشي کنه نو ورپسې د هغې نیکانو خلقو د هغې د آخرت کې چې کوم انعامات دي د هغې د کامیابۍ تذکره کېږي ان الله بشک الله تعالی يدخل الذين داخلون کر ای خلق لرا آمنو چی ایمان راوړی دی په الله او په رسول د الله تعالی باندې وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي جنات باغونو ته تجری چی بیږي با من تحتها الانهار ولاندې د اونو د دې نه نهرونه ان الله بشک الله تعالی چې دی یفعلوا کون کې ما دا سيريد چې اراده وشي د الله تعالی الله چې څه کول غواړي کنه نو خپل نیکان بندگان هغه به جنت ته داخلي او چې کوم مشرکان دي نو د هغې دپاره د جنت بوی هم حرام دی هغې به همیشه دپاره په جهنم کې پراته او د مؤمنانو دپاره جنت دی نو من کانا څوک چې وي یظنو ګمان کوونکي الله ینصره الله دا چې مدد به ونکړي الله تعالی د پیغمبر په دنیا کې والآخرت په آخرت کې فلیمدد پس اودی خیجی دے بسبب پرسی سر الى السماء اسمان تاب ثم لیقطع بیادی کٹ کی فلینظر اگدی گوری حل یذهبن آیا بوتلل کی کیدہو اغا تدبیر ددو ما اغا سیغیث چی غسکی دلراب مطلب دا دے کنا چی ددک پوس کی سی اغا دی دیو کی کدی یو 50 ځل پدی باندې خپکیږي کنا نو الله تعالی بس کوي الله به د خپل پیغمبر مدد کوي الله به د خپل دین مدد کوي الله به د خپل دین د کارکونکو د هغې حفاظت پکوي ورقه نو الله وایي کدی پې خفه کېږي که نه نو ځان له د سر له دړۍ را خلاصه کړي خو ګورې الله تعالی به خامخا د خپل دین د خپل پیغمبر نصرت کوي وکذالک دکرنگی انزلناه نازل کرد منگا آیات بینات آیاتون واضح بیانون کی وان اللہ بشک اللہ تعالی یهدی ہدایت کی من آچا تیورید چی ارادو شید اللہ تعالی چیس چلو شی چی کم انسان دا اللہ پا دے مخلوقاتو کی خوخوی کنا اگر تا اللہ ہدایت ورنصیب کی دا ایمان توفیق وطور کی خواہ ځکه په دې دنیا کې وګورئ کنه تقریبا اته اربه انسانان دي ٹھیک شو نو په دې اتو اربو کې با زما په خیال کې تقریبا 2.5 اربه چې کم در هغه دا به پکې صرف مسلمانان دي د دې نه علاوه دا نور ټول چې کم دي کنه دا نور ټول څوک يهود دي څوک نصارا دي څوک کمیونست دي څوک ایتیست دي څوک چې کم دي کنه څوک په یو مذهب باندې څوک په بل مذهب باندې صحیح شو جی نو خو پدې کې الله تعالی د دې ایمان د پاره دا مسلمانان دای منتخب کړی دی ګوره ښا د دې انتخاب کړی دی الله تعالی چې دا ګوره د جنت خلق ته دا ګوره جنت والا دی دا ګوره سما والا بندگان دي ښا ٹھیک شو جی نو الله تعالی الحمدلله مونږ په دې انسانانو کې ګوره الله خپل بندگان جوړ کړی خپل بندگان جوړ کړی ګوره ګټې ته نه یو درولي او نور تا اور تا او چتا لرګی تا چتا اوسپنې تا چتا نور سيزونو ته نه ودرولي د خپل بندګۍ توفیق را ترا کړی دی ٹھیک شو جی او علماء کرام ذکر کوي کنه وای دا الله د طرف نه دا عظیم احسان دی نعمت ته هدایت ملاویدل د دې نه لوی نعمت کوي بل په دنیا کې نشته خجی دا هغې ته چې کوم نه هغه د غوا هغې وړو بولو ته هم دقه سې ناست چې نو هغه پې د پاسه کوي او هغه بیا مستقل چې کوم نه څوک یې خو د دوایي په ځای سکیم که نه
ان الذين بسكا خلق امنوا چې ایمان راوړل دي والذین خلق هادو چې يهوديان دي والصابئین صابئین دي والنصارى نصارى والمجوس مجوس والذین خلق اشرکو چې مشرکان دي ان الله بشک الله تعالی چې يفصلوا فیصله وو کې بینهم د دې په مابین کې یوم القیامت د قیامت پرز ځکه په دنیا کې هر مسلک والا دعوه د حقانیت لري هر قوم دا دعوه لري چې موږ په حق باندې یو او دا نور په هیڅ نه پوهیږي خجیب ان الله بشک الله تعالی چې دی علی کل شیء پر یو چیز باندې شهید روبرو دی علم ترى آیات تپتنش ان الله چې بشک الله تعالی یسجد له تابعداري کوي د الله تعالی د پاره من هغه فرشتي په سماوات چې په اسمانونو کې دي ومن او هغه مخلوقات په الارض چې په ځمکه کې دي والشمس او انور والقمر سپوږمۍ والنجوم استوري والجبال او غرنا والشجر او وني والدواب زند سر وكثير من الناس او ډیر په انسانانو کې وكثير او ډیر حق ثابت شوی د علیه العذاب پدی بند خبر د عذاب ومن يهن الله وغچال چې بدبخت کی الله تعالی فما له پس نبوی د پارا من مکرم سوک خوشبخت کون کې چې سوک ور چې چا په مقدر کې الله هدایت دی لیکل کنا ځکه په دنیا کې د ټول نه لوی بدبختی صدا دا کفر دی ٹھیک شو او د په دنیا کې د ټول نه لوی خوش قسمتی دا هدایت ته چې الله چاته وکړه ہوئی گئی تاسو نو اللہ تعالی وی کم انسان چې زی رسوا کم زی بدبخت کم کنا نو سوک اغا نیک بخت کولی نشی چې هدایت ورتو کی غا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یفعلو کون کے دے ما یشاء چه اغواری اللہ تعالی هادان خصمانی دا دوڑلی دی نختصمو چه مباحثی کون کی دی فی ربهم پا حق طرف دی کی فالذین پسر چه خلقتی کفرو چه کافران شوی دی قطعت لهم نو مقرر کردی شوی دی دا پارا سیابن کپڑی من نارن دا اور دو دخنا یصبو اچول بشی من فوق رؤوسهم پور ترسرن دینا الحمیما گرمی اوبو یسحرو بهین رسیگی بپدی سراب سوزی بپدی سرا ما صفی بطونم چی پگیڑو لدی کی دی والجلودو سرمن دی اللہ تعالی وی دمرا گرمی اوبو بی کنا چی بس سنگی اس کی کنا ندی پدی گیڑو کی دن چی کم اغا اندامون دی کم اعزادی کنا اغا تمام با اس وزی ختم بشی ورسرکا او علماء ذکر کئی دا دے انسان نبا بدن پلان دے طرف پاندے دا طول اعضاء اغرزی گی خواہ طول اعضاء دا دن چی سمرا اگا پیپڑی دی که کولمی دی که دا میدہ دا که دا سمرا چی اگا اعضاء دی کنا اگا تمام بلان دے لارشی لکه کستازو خیالی کنا لکه مثال د پلاستک دا چې کم شاپر دی کنا نو پدې کې چې دا سه ګرم سر اوبو یا چای واچوي کنا نو بس دا ډایرک اوښلیږي د کسې چې کم در حق د انسان دا چې کم باډي سټرکچر دی کنا نو بس دا دنه دا څومره اعضاء دي دا به ختم شي خجی او دا پاسا چې په اوبو ورواړی کنا نو د انسان دا سرمن نه دا به مکمل اوسپزي دی به صرف د اډوکو پنجره پاتې شي صرف د اډوکو ډانچه به وي نو الله تعالی به په بیا غوښه را پیدا کړي نو بیا به پیدا اوبه راواړی نو چې بیا اوسپزي نو بیا به الله سم کړي نو بیا به پې راواړی اسی رونو په دنیا کې چې کم دی کنا د یو انسان لغونتې معمولي لږ ځای چې اوسوځي کنا نو څومره درد او تکلیف دی انسان ته نو چې د انسان دا پوره بدن سوځي او په دې پوره بدن دا چې څومره غوښه ده دا سوځي کنا څومره تکلیف پي خجي ولهم د دې دپاره مقامعو سرمنی بی من حدید دوسپنی کل مار کل چی ارادو کی دی ای خرجو دا چوزی دی من حد دی جہنمنا من غم من دی شدت تورنا اعیدو فیها نواپس کولی بشی دی یغیتا وذوقو سکیتا سو عذاب الحریق عذاب دا سوزیدو نو علماء ذکر کئی وی دی با دا جہنم پمنس کے ولاری کنا نو فرشتہ با دا جہنم دا دروازہ کلاو کی
نو چې دای صحیح کی چې د جهنم دا دروازه کولاو شو کنه نو دای به ټول هغه دروازې طرف تر منډي کی نو چې څنګه دروازې تر نږدې شي کنه نو فرشته به دروازه بند کی او ال طلبه چې کمنه هغه د جهنم په دې ګروزونو باندې به وهل بشورو کی په وهل باندې به واپس چې کمنه بیا د جهنم منستر ولی ښا خجی ان الله بشک الله تعالی چې دی يدخل الذين داخلهم كره خلق الامنوا چې مان راوړل په وحدانیت الله تعالی وعملوا الصالحات ونيك عملونه کوي جنات باغون تا تجري چې بيږي من تحتها الانهار لاندې دونو د دین نهرونه ربط رکوع د مخک رکوع سره دادي چې په مخک رکوع کې وعید د مشرکین نو په دې رکوع کې ثواب د مؤمنینو ذکر کیږي ښا یحلونا اچول بچدیتا فیا پدی جنت کی من ساورا دکالونا من ذهب دسرو در ولؤلونا و دملغلرو ولباسهم و لباس دی فیا پدی جنت کی حریر سبی دریخم بیخا وهدو من الطیب ہدایت کڑشو دیتا پا دنیا کی الى الطیب یغینیک عملتا من القول دوینانا چس چل بیکو وهدو الى الطیب من القول اگا چکم رختینی خبروا چی دا اللہ تعالی دا وحدانیت نا اللہ تعالی دا اغیتو دویل توفیق و تورکڑو کا وهدو ہدایت پوکڑشی دیتا الى صراط الحمید اغلار دا اغزائی طرف تا چی الحمید چی سدے الدین المحمود چی اغا بہترین مقام دینو ان الذین بشک خلق کفرو چی کافران شوی دی ویسدونا من کئی خلق عن سبیل اللہ دا تابیداری دا اللہ تعالینا والمسجد الحرام دا مسجد حرامنا الذي اغا جعلناه چی گرد ولد منگ دی لرا للناسی دا پار عبادت تخلق سوان برابر دا نلعاقفو دو سیدن کی فی پدی کی والباد او دا مسافر ومن یرید سوک چی ارادر دی پی پدی مسجد حرام کی بی الحاد دزیاتی بی ظلم فظلم سراب نزقونو بسکو منگدت من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا وَإِذْ بَوَّأْنَا رَكَلَ چی اخود منگا لإبراہیم علیہ السلام تاب مکان البیت اغزید بیت اللہ نو علماء کرام ذکر کئی وی مخی رکو کی بیان دا حرم محترم اشو نو پدی کسے کئی افتداء دا کعبی او دا اغید جوڑون کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اغید تذکرہ دا علماء ذکر کئی کنا وی دا خانہ کعبہ چی کم وکنا دا حضرت آدم علیہ السلام دا پیدا کی جو نمخ کی دا خانہ کعبہ وی پرشتو تیارہ کڑیوا وی بیا دک خانہ کعبہ پدی طوفانی نوح کے چی کم دے کنا دا خانہ کعبہ وران شوا ٹھیک شوا او بیا دک کا دی خانہ کعبی دا چی کم حجر اسودو کنا نو دا پا جبل ابی قبیس کی امانتاً اخو دے شویو کا ٹھیک شو جی حجر اسود پا جبل ابی قبیس کی امارتن اخو دے شویو ذکر پا دی مکہ معظمہ کی مختلف غرون دیخوا ہوئی گئی تاسو نیو تا جبل ابی قبیس ویلے کی گی جبل ابی قبیس دا اغا غر دیکھا نا چی کم وقت کی دا پیغمبر علیہ السلام دا شقی کمر دی کم در حق دا معجزہ اخکارا کڑکا نا دا دی سپوگمے دا یو ٹوٹا رالا فا جبل ابی قبیس پاندرا پریوتا ہوئی گئی تاسو خجی دقا سے جے کم در حق بلد جبل کعبہ وطوی جبل ذکر دقنا خانہ کعبی تعمیر چے کلکی دکنا نا دا خانہ کعبی دا تعمیر پا وقت کی اگا گھٹا چے دا کم غرنا استعمال شوی دکنا نا دا بالکل دا دی خانہ کعبی چے کم دکنا اگا جنوب مشرق طرف ترکا جنوب مشرق طرف تا چے کم در حق یو غرد مقامق کاری گی خواہ او جی حجی دا حضرت نوح علیہ السلام دا قوم تے کمو کنا جی دق دور کی پا دنیا کی چی دا سمر انسانانو گنا لکہ اگا وقت کی دا انسانیت افتداوا دا حضرت نوح علیہ السلام نمخ کی تقریبا لس پیڑای جے کمدن اگا تیرے شوی بے خواہ لس پیڑای تیرے شوی نو انسانان جے کمدن حقا دمر نو دا دی تعداد دمرا نو خوچے سمرونو اگے طول تا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر را لے گلو نو پا دک کٹیم کی چونکہ دا دی انسانانو پا مابین کی اگا دمرا وسعت نو را گلے ٹھیک شو جی دمرا وسعت نو را گلے نو دا دی ملکونو او دا دی علاقو تمیز چے کم دن اگا ٹیم کی
نو شوی ښا نه جی نه جی نه د نوح علیه السلام قوم چې کم دی کنه جی علماء کرامو د دې په باره کې مختلف رائے دي څوک وایي چې د نوح علیه السلام دا کشتۍ چې کم ده وایي دا په ترکو کې ودرېدلې ده مختلف مقامات علماء کرامو ښودلي دي او جی کم دی جی وَإِذْ بَوَّأْنَا کله چې وښود مونږه لإبراهیم ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت هغه دی د بیت الله الله تشرک بی دا چې شرک په نه کې په ما سره شیئن څه سید لره وطهر پاک کته بیتیا کور زما لره للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین د پاره د مونځ کوونکو والرکع سجود او د پاره د رکوع د سجدې کوونکو وأذن فی الناس خبر ورک خلق ته بالحج په وجوب د حج سره یاتو کارات البکیتا تا رجالا پیدل والا کل ضامن او پلر وعلى كل ضامن پسور لئی سرا یاتینا رات البکی من كل فج عمیق دهر اغیلار لری او جورنا لیشهدو دا چه حاضر شدی منافع لهم فائدو دی دا پارا ویذکر اسم اللہ دا چه اخلدنم دا اللہ تعالی فی ایام معلومات پاورد معلومو کی علاما پاس بندر دا قوم چر دا قرکل دیتا من بهیمت الانعام دا چار پیانونا فکلو خریتا سمنها دا دینا دسو چکل قربانی کی واطعمو خوراک ورکوی تاسو البائسا بدحالا الفقیرا کمزوریتا لیقضو دا چی ثم بیا لیقضو دا چی پورا کی تاسو تفسهم اغا احکامات قبل ولیوفو ندورهم دا چی پورا کی تاسو ندرون قبل ولیطوفو دا چی توافو کی تاسو بالبیت العتیق دا غکور پقوانی ذالک دا ومن واسو کیو عظم چی تعظیم کیو حرمات اللہ دا محارم دا مناسک دا اللہ تعالی وهو خیر له دا بہتر بید دا پارا اند ربی پنیز دا رب دا وحلت لکم حلال کرشوی دستاسو دا پارا الانعامو چار پیان الا مگر معاسی اطلاع علیکم چلستل شوی پتاسو بند حرمت داغی پجتنب الرجسا پزدان بچ کی تاسو ردی سنا گندگینا من الاوسانی دی عبادت دبوتانونا واجتنبو دانو سیتی تاسو قول الدوری دا اغا دروغ خبرنا اللہ تعالی دلتکی اغا احکامات دا حج ذکر کئی خواہ احکامات دا حج ذکر کئی چیسے دے رس دا حج احکامات دا پینزو رزو کی ادا کیجی خواہ پینزر دے جے کمدن حق دا حج ادا کیگی نو بیا علماء کرام ذکر کئی وی پدی کی دا یوم دا قربانی چی کم رز دا کنا اغا لسم دا ذی الحجی دا لسم دا ذی الحجی پنہم دا ذی الحج باندی دا حج چی کم رکن اعظم دے وقوف عرفات اغا ادا کیگی خواہ ٹھیک شو جی خاجی نو اللہ تعالی دا اغی دا بیا پا دی حج چه کم بل اہم کم بل رکن دے کنا چه کم تا توافی زیارت ویلے کیگی توافی زیارت چه کم دن حق دام ضروری رکن دے خوا نو علماء کرام ذکر کئی عام طور سرا پا دی لسم دا ذی الحج چه کم دے کنا نو پا دی بندی دی حاجیانو تلغن تکی کارون دیری خوا ٹھیک شو دا کسبم کئی دی خواجه کم دن حقا قربانی بم کئی بل خواجه کمدن حق طواف زیارت بم کئی او بل خواجه کم دے کنا شیطانان دا غٹ شیطان بم پکی ویشتل غواری خوا سر بم قری احرام بم کلاوی اس دغا علماء کرام ذکر کئی کنا وی دغا پا دی لسم دا ذی الحج باندے کارون جے کمدن حق دی حاجی تلغن تکریری خوا کم دے گی حنفاء آمائل کیدون کی للہ پار دا اللہ تعالی غیر مشرکین بہی جنوی شرک ان کی پدی اللہ تعالی سرا ومن یشرک باللہ چاچے شرکو کپدات تا اللہ تعالی سرا فکأنما گویا کے دے خر من السماء رأوگو دید دی اسماننا فتخطفه الطیرو پس اچت کدل رمارغانو او تحوی او غردید بہی پدی سرا ریح و حواب فی مکان صحیق فیولل مکان کی ذالک دا ومن یعظم آسوک کی تعظیم کی شعائر اللہ دا علامات دن دا اللہ تعالی فا انہا پس بے شکدا من تقوی القلوب دا غیر دا زلد دا نبی دا کسدے دا صحیح عقیدی اظہار بی نا دا شعائر اللہ تعظیم بکی دا جماعت تعظیم بکی او بیا دا حرم تعظیم بکی دا رمضان تعظیم بکی دا قرآن تعظیم بکی دا عالم تعظیم بکی او دا قسی دا حافظ تعظیم بکی دا مدرسی تعظیم بکی خواہ
لکم ساسو د پارا فیا پدی کی منافع فیدی دی لاجل مسمن تر یو وقت مقرر پوری ثم محلها باحد حل دلدی الى البيت العتیق کور بخوانی تدی ولکل د پار دار یو قوم ولکل امت د پار د هر یو ډلی جعلنا گردول منگا من سکن یو طریقه د ذبحی لیذکروا اسم الله دا چې اخلی دینم د الله تعالی علاما په ذبح د هغه څارو باندې رزقهم چې رزق ورکړی موږ دي ته من بهیمة الانعام د چارپایانو نه نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره څه دی ښکاره دی چې په مخکې رکوع کې بیان د بیت العتیق وشو نو په دې کې څه دی په دې کې بیان د دې دی چې بیت العتیق خانه کعبه چې کومه ده که نه نو دا د تمامو مخلوقاتو دپاره ده ګورې یو انسان چې کم مسلمان چې کم دی که نه هغه که په مشرق کې دی که په مغرب کې دی خو چې مسلمان دی نو دته د خانه کعبې او مسجد حرام ته د ورتلو حق شته د هغې نه یې څوک نشي منې کولی ګورې ښه کم دی ولکل امت د پار د هر یو جماعت جعلنا ګرځولې د مونږه منسکن هغه یو طریقه د ذبحې لیذکروا اسم الله دا چې اخلي دی نوم د الله تعالی علی ما په ذبح د هغه څه رزقهم چې مالکان کړي دی مونږ دی من بهیمة الانعام د چارپایانو په الهکم پس معبود ستاسو اله واحد معبود کیو دی فله اسلموا پس د دې الله تعالی د پاره تابعدار شي وبشر المخبتین او دیر ورکی تابعداری کونکو ته هغې خلقو ته چې کوم سوي مطمئن وي په دې خبره باندې چې دی د هر عبادت د الله د رضا دپاره کوي الذین خلق اذا ذکر الله وکله چې واغستې شي نوم د الله تعالی وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د دوی والصابرین صبر کوونکي علی ما په هغه تکلیفونو باندې اصابهم چې رسیدلی وي دي ته والمقیم الصلاة قائمونکي مونځ لره فی اوقاتها په خپلو وختونو کې ومما او بعد د هغه څیزونو نه رزقناهم چې ورکړي دي موږ دوی ته ينفقون خرج کوي د علم او د مال نه ځکه دوه څیزونه چې کوم نه هغه دا خرج کیږي یو مال او دویم علم ٹھیک شوه او دا دواړه څیزونه چې کوم دی که نه دا دواړه څیزونه په پرته باندې ګورې خرابېږي چې دا خرج کې نه نو دا نقصان دی معلوم چې کم نه حق چې خرج کې نه په بخل کې راځي حق چې نه ادا کې نو بیا مجرمي علم هم چې نه خرج کې نو بیا مجرمي نو خجیل والبدنا قربانی جعلناها ګرځولې موږ دې لره لکم ستاسو دپاره من شعائر الله د علاماتو د دین د الله تعالی نه لکم ستاسو دپاره فیها په ذبح کولو د دې کې خیر خیر دی فاذکروا اخلی تاسو اسم الله نوم د الله تعالی عند ذبحها په وخت د ذبح د دې کې علیها په دې باندې صواف علماء کرام ذکر کوي څه دی محتاج صواف په اړخ باندې اچول کی کذالک فاذا وجبت پسر کله چې راوغورځوئ دي لره جنوبها په اړخونو د دې باندې نو فکلوا خورئ تاسو منها د دینه واطعموا خوراک ورکوئ تاسو القانع بے صبرتا والمعتر او صبرناک تا چې کم سره کم قانع دے کم صبرناک تے او کم بے صبر دے دوالو تا تی ورکوئی نو کذالکم دکرنگی سخرناها تابع کړي د مونږ دک قربانی لکم ساسو د پاره لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ پسو په نعمتونو د الله تعالی چې الله تعالی تاسو د پاره دا مسخر کړي دي او تاسو په کمال اخلاص سره د الله د رضا لپاره ذبح کوئ لن ينال الله ارگز نرسی اللہ تعالی تا لحومها وقد دی قربانی ولا دماؤها نوین دی ولكن يناله لیکن رسی دی اللہ تعالی تا التقوی اخلاص تنیتونو منکم دتاسونا ساسو پدیشڑا کی چکم اخلاص تے کنا اللہ وی دیتا گورم گورے او دا اللہ تعالی عظیم احسان دے پا امت محمدیہ باندے دا کنا چیسے چل کئی چې د امت محمدیت حکم کړی دی چې قربانی تاسو وکئ نو په قربانی د ثواب هم درکوم او د قربانی غوښه هم چې کوم نه هغه تاسو وخورئ د مخکینو امتونو قربانی به سوا هغوی چې به قربانی وکړه که نه نو د هغوی دپاره به د هغې نه خوراک جایز نه
بس په یو میدان کې به کېښوده، بس د اسمان نه به اور رالی که نه، نو بس د هغې قربانۍ هغه چې کومه غوښه وه هغه به یې وسوځوله، نو دا به د هغې د قبولیت نښه وه. ٹھیک شوه. خو په مونږ او په تاسو باندې د الله فضل دا دی که نه چې قرباني وکړو د الله د رضا دپاره، ثواب پې م راته میلو شي او غوښې م وکړو. خو ګوره د دې نه به یو خبره د ذهن ته راولو چې ګوره مونږ قرباني کوو د الله د رضا دپاره، ګورې د غوښو دپاره نه. که کوم انسان پکې د غوښو کولو مقصد وي نه د دقې انسان قرباني نه ده شوي، او د سره چې پټل کې څومره خلق دي نو د ټولو قرباني نه کېږي. پوهیږئ تاسو؟ نو کوشش پکو د قربانۍ مقصد به زمونږ صحیح د الله رضا، د الله رضا. روایت کې راځي که نه، وایي د قربانۍ د څاروي په مرۍ باندې چې د کله چاړه راکاږله که نه، وایي د وینې څاڅکی لا ځمکې ته نه یې رسېدلی چې د دې قرباني کوونکي ټول ګناهونه الله معاف کوي. ټول ګناهونه ول الله معاف کوي، خو په شرط د دې چې دا قرباني د څه دپاره وي؟ د الله د رضا دپاره وي. پوهیږئ تاسو؟ کذالکم دقرنگی سخرها تابع کړي دی الله تعالی دی لکم ستاسو دپاره لتکبروا الله، دا چې بړی بیانوي تاسو د الله تعالی علی ما په هغه باندې هداکم چې هدایت کړی دی الله تعالی تاسو ته، رهنمایي کړې ده تاسو ته الله تعالی د څو د احکاماتو د حج. وبشر المحسنین، او زیر ورکمو نیکو کارو ته. ان الله بشک الله تعالی چې دی یدافعو دفع کوي عن الذین د خلقنا آمنو چې مؤمنان دي. ان الله بشک الله تعالی لا يحبون خوخی کل خوان ار یو خیانت کونکے کفور ناشکری کونکے په حق د الله تعالی کې. نو یدافعو علماء کرام ذکر کوي د یدافعو په معنی د یبالغ فی الدفع. اذن للذین، اذن حکم کړی شوی دی للذین خلقو ته یقاتلونا چې جنګ به کوي دی بانهم په سبب د دې سره ظلمو چې ظلم کړی شوی دی په دی باندې. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د مدافعت د مؤمنانو وشو، نو په دې رکوع کې څه کوي؟ بیان د طریق د مدافعت ذکر کیږي چې هغه جهاد دی. چې هغه جهاد دی. نو علماء کرام ذکر کوي که نه، وایي څه دی؟ الله تعالی دا لومبی آیت دی چې په فرضیت د جهاد کې نازل شوی دی. علما ذکر کوي په دور د مسلمان د اسلام چې کم مکی دور و که نه، نو په هغې کې مسلمانان کمزور یو، نو د کفارو به په مختلف ظلمونه کول. نو بعضې صحابه کرام چې و که نه، هغوی پیغمبر علیه السلام ته رالل، وایي د الله حبیبه تر کومې پورې به موږ د دې کفارو دا مظالم برداشت کوو؟ موږ ته د الله د طرف نه حکم وشي چې موږ دی سره جهاد وکړو، دی سره جنګ وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه صبر کوئ، د الله د طرف نه لا د جهاد حکم نه دی راغلی. نو بیا علماء کرام ذکر کوي دا اولنی حکم د فرضیت د جهاد دی. اذنا اجازت کړی شوی دی للذین خلقو ته یقاتلونا چې جنګ کوي دی بانهم په سبب د دې سره ظلمو چې ظلم کړی شوی دی په دی باندې. وان الله بشک الله تعالی علی نصرهم په مدد د دی باندې لقدیر قدرت لرونکی دی. الذین خلق اخرجوا چې ایستلی شوي دي من دیارهم د کورونو د دینا بغیر حق پنا حق الا مگر ان یقولوا دا چې وینا کړې و دی ربنا الله چې رب زمونږ الله تعالی دی. ولولا دفع الله الناس کچرته نه دفع کولی الله تعالی خلق لرا بعضهم بعض لدینا ببعض په بعض نور سره لهدمت خامخا ورانې کړی شوی به وي صوامع خلوتخانې وبیع او بیع وصلوات عبادتگاهونه ومساجد او مسجدونه یذکروا چې واغستې چې فیها په دې کې اسم الله نوم د الله تعالی کثیرا ډېر. نو علماء کرام ذکر کوي که نه څه دی؟ صوامع خلوتخانې هغه چې کوم به د نسواراو د راهبانو به د خپل ځان دپاره کومې خلوتخانې جوړې کړې وي هغې ته به صوامع وي. وبیع چې کوم دی که نه دا د دې یهودو چې کومه عبادتخانه وه نو هغې ته به وي. وصلوات دا چې کوم د دې نسواراو کومه عبادتخانه وه که نه ګرجا هغې ته به وي. او مسجد خو تاسو ته پته ده نو یذکروا چې واغستې شي فیها په دې کې اسم الله نوم د الله تعالی کثیرا ډېر.
ولینصرن الله دا چې مدد کی الله تعالی من دا چا ینصره چې مدد کوي د دین د الله تعالی ان الله بشک الله تعالی لقوی ضرور ده په مدد د دین خپل عزیز غالب ده الذين خلق مكناهم کا ټکانه ورکړه موږ دي تا فی الارض فزبک کی اقاموا الصلاه قائمي مزلرا واتوا الزکات زکات ورکی وامروا بالمعروف حکم کی د نیکو ونهوا منکی خلق عن المنکر دنا رواونا ولله لپاره د الله تعالی عاقبت الامور واپس د ټولو کارونو د انجام کار د ټولو کارونو دی که نیک ته او که بد دی د هغې د انجام مطابق په هر انسان ته بدله ورکوي ٹھیک شو جی نو اللہ تعالیٰ دلتا کسے کئی اللہ تعالیٰ دلتا کی دا مسلمانانو شان ذکر کئی چے مسلمانانو تا پا دنیا کی قوت ملو شی کنا نو رنبے بدائی سکئی رنبے اقامت الدین دین بقائمی خواہ علماء کرام ذکر کئی کنا دا مسلمانانو اولنی پریزہ چے کم دے کنا اولنی پریزہ اگا صدا اگا دادا چی دی با اسلام من حیث النظام پدیس مکہ باندے بے ناپس کئی نو ان اسلام من حیث النظام ناپس کولو دا پارخا مقا تعالی یو سیاسی قوت پکار دے ہوئی گئی تاسو اسلام با من حیث النظام با سنگ ناپسے تبا جی کمدن حق قوانین با دا اسلام مطابق سنگ جوڑے تبا جی کمدن حق سب تبا دا غل لا سنگ کٹ کے داغی دا پارتالا مقننہ پکار دا اور مقننہ جی کمدن حقی لقام خاصدے اسلامی طرز حکومت چی کمدن حق جوڑول پکار دی خواہ نونن پا دنیا کی چی کم دے کنا کہو گو رئی نو د دنیا د دې څومره چې دا غیر مسلم دي کنه هغه ته ګوره د مزد مسله نشته هغه ته ګوره د روزي نه مسله نشته هغه ته ګوره د زکات نه مسله نشته ٹھیک شو هغه ته ګوره د حج نه مسله نشته پوهیږئ تاسو هغه ته چې مسله ده کنه ځکه تاسو وګورئ کنه نو په امریکا کې د امریکای چې کوم پارلیمنت ته چې ورته وایټ هاوس ویل کیږي وائٹ ہاؤس وتوئی کنا نو د دک کی وائٹ ہاؤس کی د زرګونو خلقو د پاره هغه د افطار تنظیم کوي د زرګونو خلقو د پاره د روزماتي پروګرام کوي الته کې ایله مستقل روزانه د کمنه افطار ورکول کیږي منځونه کوي سمانه نشته خو صرف یو شی دا غیر مسلمه د کمنه هغه نه پریږدي اسلام من حيث النظام قائمول پر زمین باندې ځکه چې اسلام من حيث النظام قائم شي کنه نبي ابدا الله مدد او د الله نصرت راځي نو نن ګورئ کنه دا غیر مسلمه چې چتم اسلامی قانون جوړیږي نو دا ټول هغه تراجمه کیږي او د دک اسلامی قانون دا بنیادونه ختمول غواړي خبره دین ترازی خجی وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَچرت دی تکذیب کیستا فقد پتاکیک سرا کذبت تکذیب کړو قولهم مکه لدینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد وعادیان وثمود ثمودیان وقوم ابراهیم وقوم د ابراهیم علیہ السلام وقوم لوط وقوم د لوط علیہ السلام واصحاب مدین او مدین والا وکذب تکذیب کړي شو موسی د موسی علیہ السلام فاملیت للکافرین پس مهلت ورکړو ما دي کافرانو ته د څه لپاره لیتفکروا دا چې دی په خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړه ثم اخذتهم بعون سمن دی لرا باصرارهم على الكفر چې دی په خپل کفر باندې مداومت اختیار کو نو فکیف کان نکیر پس رنگ شاغ بدلول د حال د دی فکای من قريه پذیر د اقوامنا اهلکناها لکلو مونږ دی لرا وهي ظالمه دی ظلم کون کیو پخپل زانونو باندې اے وهي کافره سو کفر کون کیونو نو فهي پس دی آبادی د دی خاویه ناغردیدون کی علی عروشها پچتونو د دی باندې وبئر معطله او کویان شال په خودی شوی وقصر مشید او هغه بنگلی اوچتی علماء کرام ذکر کئی وی دا حضرت صالح علیہ السلام قوم چی کم سمودیانو کنا دا اغی حلاکت طرف تا اشارہ دا افلم یسیرو وی دی سفر نکی دا اہل مکہ فی الارضی پز مکہ کی فتکونا دا چشی لهم دا دی دا پارا قلوب لناب یعقلون بها چی دی پویگی پاکی بندے اوادان یا غوگون یسمعون بیا چوری دل کی پدی سرا نو فإنها پس بیشک خبر دابا
لا تعمل الابصار نمسح کیږي سترګې د انسانانو ولكن تعمل قلوب التي ولكن لیکن مسح کیږي تعمل قلوب التي مسح کیږي نو هغه په صدور چې پسینو د انسانانو کې نو الله تعالی څه کوي هغه مسح کی نو د حق د پہچان چې کومه ماده ده نو هغه ته الله واخلي په دې سره ولا مهر ولګي نو بیا د حق دین د حق شریعت منلو ته تیار نه ويستعجلونك فتلوار سن مطالبه كيدي دتانا بالعذاب دراتلو دعذاب ولن يخلف الله ورگز بخلافنك الله تعالى وعدو دوادي خپلي وان يوما بشك يورد عند ربك بنز درب صاب كالف سنه بمقدار دزرو کالو دا مما دا سنتعدون چتاسوي شماري الله تعالی وی کنا وی د دقی چې د اخرت دا یو رست کم د کنا د زرو کالو په مقدار باندې دا نو بل ځای کې را دي 50,000 سنه او دلته کې زر کالا نو د دې څه مقصد دی نو علما ذکر کوي کنا وی هر انسان باندې با د خپل عمل په اعتبار سره دا رز اوږدا او لنډی ښه روایت کې راځي کنا وای په مسلمان باندې با د قیامت دا ورځ دومره لنډی چې په څومره وخت کې 2 رکعاته نفل مونځ کوي کنا نو دومره به کم نه حق په د باندې د قیامت تا ورځ وي ښه دومره لنډه وي او په کافر باندې چې کم بد عملی نو 50,000 کاله ورځ او 1000 کاله وي ښه ٹھیک شو جی وكأي من قرية او ډیر دا قومونه اهل املیتو مولت ورکړو مالها دیتا وهي ظالمه پدا سیال کی چودی کفر کون کی ثم قصها بعون سمون دی لرا ويل المسير وقاد ما طرف واپس ګرځیدلی قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ایها الناس يخلق انما بشك خبر دابا انا لکم زستاسو دا پارا نذیر یرون کے مبین الخکاراب نربت رکو دا مخی رکو سرسدے مخی رکو کی بیان دا قیامت اوشو چه مقصود دا اغین انذار او تبشیر او نو پدی رکو کہ ہم تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا دا اللہ حبیب استاکار کے کم در صرف دا اللہ پیغام رسول دی صرف خلق دا اللہ دا عذاب نیرول او نیکانو خلق تا دا اللہ دا نعمتون بشارت ورکول لکھا ٹھیک شو جی قل وتو اے نبی علیہ السلام یا ایو الناس خلقو انما بشک خبر دادانا دچیم لکم ساسو دا پارا نذیر یرون کے مبین الخکارا پالذین پسر چا خلقتی آمنو چیمانے روڑ دے وعملوا الصالحات ونیک منو لکی لهم دی دا پارا مغفرت بخنداب ورزق کریم ورزق عزت مندے والذین خلق سعو چی کوشش کی فی آیاتنا پبوتلان دایتونو دمونگا کی معجزین قص کون کی چی سخلاص پیشی دا اللہ تعالی دا عذابنا اولائک دک خلق اصحاب الجحیم دو دقیان دی اللہ تعالی وی کنا وی دک خلق سخیال لے چی دی با دا اللہ دا عذاب نخلاص سی چی دی دمرا اگر برپور انتظام کئی دا اسلام خلاف کل دا اللہ پا پیغمبر تا نسبت تا مجنون کئی دا ساحر کئی دا کاہن کئی کل قرآن تا مخترع وی کل معجزون جی کم در اغیتا سحر وی اللہ تعالی وی دا دی خلق سخیال لے چی دی دا اللہ دا عذاب نخلاص سی اللہ با دی تسنوی وما ارسلنا من ندر علیگر من قبل کا مکستانا من رسول یو پیغمبر ولا نبی او نیو نبی الا مگر اذا تمنار کلچ لستل بے اغا وحی القا الشیطانون وسوس بواتول شیطان فی امنیتی پلت پا دوران دا قرآت ددکی پینسخ اللہ پس ختم کل اللہ تعالی ما غی وسوسی لراب یلقی الشیطانو چی اچولی و شیطان پرنون دی سامعینو کی ثم يحكم الله بها محكم سات الله تعالى آياتي نقبل والله الله تعالى عليم علم لرن كري حكيم حكمة وعلى ذاتي مفسرين دلتكي مختلف خبر جي كم دن اغا ذكر كي خواہ مختلف خبر ذکر کی بعضی مفسرین وی کنا وی پیغمبر علیہ السلام یوزلی لکا تفسیر جلالین لکری دی کنا تفسیر جلالین لکری دی وی پیغمبر علیہ السلام وی سورت النجم لستقا نو پدی نجم کی جی کم سورت نجم کی یو آیت تے کنا چی افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى وی پدک کٹیم کی ابلیس راو لگی دو وی دا پیغمبر علیہ السلام پشانت پا آواز کی وی چی تلک العرانی کالعلا وان شفاعتهن
لترتجع. نو دا د ابلیس خبرې وي. نو صاحب د تفسیر جلالین لیکلي دي کنه، وای د سامعینو ته دا ګمان نه لې چې ګنې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې د دې بوتانو صفت وکړه، حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرم د دې د دې بوتانو صفت نه دی کړی. نو دای یا بعضی مفسرین ذکر کوي کنه، وای د دک کافرانو باندې د دې کافرانو ته بس اسی چې کمنر هغه د دې خپل بوتانو دا صفت چې کمنر دایته د دې په غوګونو کې اورېدې شي. لکه مثال به درکم، یو سړی و کنه ناغه سخې پټ کړو، سخې پټ کړو، نو دې چې بچا ته کنه نو بس چې دوه کسان به په خبرو باندې لیدل کنه، دوه کسان به په خبرو باندې لیدل، نو دې به ورڅ خبر دي شو الکوي سخې سخې کوي وي سوي سخې کوي. نو د هر خبره چې کمنر هغه دا به د تسخیخ کاریدو. نو دغه څه دغه مشرکانو ته هر خبره د خپل بوتانو هغه صفت کاریدو، حالانکه دا سی اونه خبره دین تر دي خجی ليجعل هذا چې وګرځي ما وسوسه لره يلقي الشيطان چې چوره شیطان فتنه آزمائش للذین هذا فرد خلقوا في قلوبهم چې پړنو درې کې مرض منافقت ته والقاسیه قلوبهم او هغه مشرکان چې سقویړونه دي. وان الظالمین بشکل ظالمان لفي شقاق بعید خامخادی په مخالفت لري کې. وليعلم الذين دا چې دایر کې الله تعالی خلق اوت العلم چې ورکړل شوی دی ته علم انه الحق چې بشک دا حق دی من ربک د جانب درفستانه فیؤمنوا به دا ایمان ناړي په دې باندې ما قرأ النبي هغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لستریقه فتخبتا پس مطمئن شي له په دې باندې قلوب ملونه د دی. وان الله بشک الله تعالی لهاد الذين قام قیدت کون کړه خلق تامن چې مؤمنان دي الى صراط مستقیم لار برابر ته چې صدا سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. ولا يزال الذين ما سبوا خلق كفروا چې کافران شوي دي په مریتن فشک منه د قرات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا حتا تر دې پوری تاتهم ساعتو چې راشي دي سره قیامت بعثت الناس او یاتهم یا چې راشي دي سره عذاب نقیم عذاب داغه ور دي شند د خیر نه چې پغې کې بدای د پاره اس فائدہ او اس خیر بدای تنشیر رسیدې. الملک بادشاہت یومئذ پدا ورځ لله ثابت او حق ته د پاره د الله تعالی يحكم فیصله وو کی بینم پما بیند دی کی فالذین پسر چا خلق یامنو چې ایمان راوړل او عمل الصالحات نیک عملونه کوي فی جنات النعیم بدای باغونو دو نعمتونو کی په جنت النعیم کی بیقا. نما در تویلو چې د جنت ات تبقیری کا جنت الفردوس دے جنت النعیم دے جنت عدن دے جنت المأوا دے دار الخلد دے دار المقام دے. ٹھیک شو جی. نو تقریباً ات طبقی جے کمنر حقدا د جنت تی خوا. والذین آخلق کفرو چی کافران شوی دی وکذبو تکذیب کون کری دی بی آیاتنا پیتونو دمونگا اولائک دک خلق لهم دا دی دا پارا عذاب مهین عذاب در رسوائی دی ذکر سچلی کرده دا اللہ دا آیتونو احانت کرده خوا. والذین خلق حاجرو چی هجرتو کفی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالیٰ کی ثم قتلوا بیا قتل کړی شو دی او ماتو یا مړ شو دی بغیر د جهادنا ليرزقنهم الله خامقار د کور کړي ته الله تعالی رزقا حسنا رزق خستاب. ربط رکوع د مخ کې رکوع سره بالکل ښکارا دی چې په مخ کې رکوع کې بیان د جهاد وشو نو په دې رکوع کې هم بیان د جهاد کیږي واپس دا عود الى مضمون الجهاد. ښا خلاصه د رکوع دا چې عند اصلاح التعلق بالله دا الله تعالی سره چې خپل تعلق برابرې کنا نو د دې لپاره بس کې لابد من ترک الاوطان والديار چې خپل وطن به پرېږدي خپل کلی به پرېږدي خپل کور به پرېږدي نو د هغې نه بعد به چې کوم نه دی الله تعالی خپلوي د الله تعالی سره چې خپل تعلق برابرې کنا نو بیا بس کې د خپل کور د خپل د خپل بار د خپل بچو د خپل مال د خپل ارسنه بړلو یې نو د هغې نه بعد به الله ته رسېږه. ابراهیم ابن ادهم چې وکنه هغه په دغه کې فلسفه باندې رسېدلی و نو ځکه یې ورته بادشاهي پرېښوده ځکه یې ورته بادشاهي پرېښوده. ښه جي.
والذین خلق هاجروا چې هجرت کړي په سبیل الله فلار د الله تعالی کې ثم قتلوا بیا شهیدان شو دی او ماتوا یا مړ شو دی ليرزقنهم الله خامخا رزق ورکړي دی الله تعالی رزقا حسنا رزق قسطا وان الله بشک الله تعالی چې دی له خير الرازقین دا الله تعالی بهترین د رزق ورکونکو نه دی لا يدخلنهم خامخا داخل بکی دی لرا مدخلا زید داخلی دوتا یرضونه چه خوشحال کئی بدی لرا وان الله بشک الله تعالی چه دی لعلیم خامخا پو دی حلیم صبرناک تے چه چل گئی دک کی کفارو تا دا مسلمانانو تلے دا مظالم کول کنا و اللہ ورطبیام غگنو کو دیتے موقع ورکو لخا ذالک دا ومن واسوک عاقبا چی ظلم اوشو ظلم اکدو بمثل ما عوقبا فمثل دعا چی زیاتے شی پد سراب ثم بغیا بیا زیاتے وشالی پد بندی لینصرن اللہ خامخا مدد بو کی اللہ تعالی ددو ان اللہ بشک اللہ تعالی لغفور خامخا درگذر کون کرے غفور بخون کرے نو علماء کرام ذکر کئی ومن عاقب بمثل ما عوقبا کہ کم انسان دا ظلم نفس دا اغی بدل اغسطل غواری ندے بس کئی باقی کی با انصاف کئی زیادے بنا کئی زیادے بنا کئی چا اس علماء کرام ذکر کئی کنا چا دا سارا زیادے ہو شو دا زیادی مطلب دا دے چا دن یو گو تا کٹ شو کنا شریعت دا اجازت ورکڑے دے چا قصاصا دے دا دقی زیادی کون کنا یو گو تا با دا حاکمی وقت دا پیسلی مطابق کٹ کی گی ندے دا سنہ کئی چا دا یو پا نسبت پاندے تے دوا کٹ کی یارا چا دا بلد بیادا کار نہ کئی نا قصاص مساوات طویل کی خواہ وذالک دا بین اللہ پا سبب دی سر چا اللہ تعالی یولج اللیلہ داخلون کی دشپید پن نہاری پورس کی سچل کی اے یعین المظلوم علی مقابلت الظالم نو دا مظلوم نا تعبیر پا لیل سر شوے دے او دا نہار نا تعبیر پا ظالم سرا اللہ تعالیٰ سے کئی اللہ مظلوم لقوت ورکی پا مقابلہ دا ظالم کی گورے کا وَيُولِجُ النَّهَارَ دَاخِلَ يُرَّدِ رَرَا فِي اللَّيْلِ پشپکی وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللہ تعالی سمیع عوریدن کے رسو اگا فریاد دا مظلوم لارا بصیر لیدن کے دے چسے کئی اگا حال دا ظالم لارا چی دے دی مظلوم سارا سمر زیادے کئی کا او گوارے اللہ چی کم دیکھنا اللہ دا دی مظلوم دا فریاد ندے دا آسمان دا دروازی ورطکولاوی خوا دا مظلوم دا فریاد دا اللہ دا عرش چی کم در حق دا سی جڑا کئی گوارے خوا نگوارے دا مظلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہنا چی اتقی دعوت المظلوم دا مظلوم دا بد دعا نگوارے زان اساتی خوا ذکر دا اللہ او دا دک کی بد دعا پا مابین کی گوارے اس سے پردنی اللہ زخدا ڈارک ورسی خوا خجی وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللہ تعالی سمیعون اوریدن کرے بصیر لیدن کرے ازانو کئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان سعادة خی موبایل چارج ته لګوم بالکل پکې دا ډول غوړ سره مخ کېدل به ته وته دا څه دی دا خو د کور دی ها مسترګ نه دل دا ول نه را پاتې ته نه اجازه ها مستې دا جی بس دا به سره کړی تقریبا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حقا لا الہ الا اللہ
بسم الله الرحمن الرحیم ذالک دا بان الله په سبب د دې سره چې الله تعالی هو الحق دغ الله تعالی حق دی وعدی د الله تعالی الوهیت د الله تعالی وان ما يدعون بشک اچبل یدی من دونه ما سوا د الله تعالی د نصرت تپارا هو الباطل دا باطل دی وان الله بشک الله تعالی هو العلی دغ الله تعالی برتر د شان په اعتبار سره الکبیر لوی د الله تعالی په اعتبار دو بادشاہت سرا علم ترا یا تنگور ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی انزلانا دلی من السماء د جانب الاسمان نمان باران فتصبح الارض پس اگر دید از مکا محضرن تر تازا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے لطیف باریک من دے خبیر خبردار دے لطیف علماء کرام ذکر کئی مدرک الخفائی وهو حال المظلوم دا مظلوم دا حال نا خبردار دے خواہ لہو دی اللہ تعالیٰ پا تصرف کی دی ما آٹول چیزونا پی سماواتی چی پا اسمانونو کی دی وما فی الارد وغا چی پزمکا کی دی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللہ تعالیٰ لَهُ الْغَنِيُّ دَغَ اللہ تعالیٰ بے پروا دے الحمید استایل شوی ذات تے پا تمام صفات کمالی او سراب تمام صفات چی پا کائنات کی دا ار یو سیز کی کنا اگا حقیقت کے صفت دا اللہ دیکھا دیکھا ہر یو سیز کی کمال اچون کے دا دا اللہ ذات تے دا ہر یو سیز پیدا کون کے اللہ نہ چیتا دا یو سیز صفت کے نہ دا بالواسطہ صفت دا اللہ دیکھا علم ترایا نگوری تو ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی سخر لکم تابی کردی دیستاسو دا پارا معاس فی الاردی چی پزمکا کری والفلکا کشتی تجری روانی پی البحری پا دریابونو کی بی امرہی پا حکم دا اللہ تعالی سراب نو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سردا دے چی پا مخ کی رکو کی اگا ابطال دا شرک او اثبات دا توحید نو پدی رکو کی دلائل دا توحید ذکر کیگی خواہ خلاصہ دا رکو دادا چی ان وسائل رزق فی قبضت قدرت اللہ دا رزق دا چی کم وسائل و اسباب دی کنا دا دا اللہ پا قدرت کی دیخوا علم ترائے نگوریتا ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی سخر لکم تابی کردی دیستاسو دا پارا معاس فی الاردی چی پزمکا کری والفلکا کشتی تجری روانی پی البحری پا دریابونو کی بی امرہی پا حکم دا اللہ تعالی ویمسک السماء من کرد اللہ تعالی آسمان لرا انتقا علی الارض دا چی نرا غردی پزمکا باندی اللہ بی اذنہی مگر پا حکم دا اللہ تعالی ان اللہ بیشک اللہ تعالی چرے بالناس پا خلق باندی لرؤوف شفقت کون کے دے رحیم مہربانی کون کے دے وهو الذي اللہ تعالی ذات احیاکم چی جوند درکتاسو تا پا دنیا کی ثم یمیتکم بیا بمرگرا ولی پتاسو باندے عند قضائی آجالکم چی کلستاسو نیٹا پورا چیخا ثم یحییکم بیا بدوبار جوندی کی تاسو پا قیامت کی ان الانسانا بشک دا انسان چی دے لکفور ناشکری کون کے دا نعمتونو دا اللہ تعالی دے لکل امت دا پار دار و جماعت جعلنا گرد ولد منگاب من سکن یو شریعت هم ناسکوہو دی عمل کون کیو پاغی باندے مخی دا نسحنا فلا ینادعنکا پس مباحثی دینا کیتا سراب فی الامر پا حقانیت اسلام کی ودعو بلنک وطیلا ربکا کتاب در اقبلتا انک بیشکت چی لعلا ہدن خام خائف دین ہدایت پاند مستقیم برابر باند چی دین اسلام دے وَإِن جَادَلُوكَ كَچَرْتَ دِ مباحثی کیتا سراب فَقُلْ وَتَوَّيَ نبی علیہ السلام اللہ واللہ تعالیٰ چرے علم پوئیگی بما پاس باندے تعملون چی تاسو عمل کوئی نس چل بکی ساسو دا دی عمل مناسب بدر تجزا در کئی خواہ اللہ اللہ تعالیٰ چی دے یحکمو پیسلبو کی بینکم فما بین ساسو کی وَإِن دُمْتُمْ عَلَى جِدَالِكُمْ کچرت دغ خلق تاثر پا دے مباحثہ کی امیشوالے کئی کنا نتور تغگمو کو دب کی خبری پیسلبا اللہ تعالیٰ دیتا پا قیامت کی ووری خواہ اللہ تعالیٰ چی دے یحکمو پیسلبو کی بینکم پما بین ساسو کی یوم القیامت دا قیامت پرد فیما پاس کی کنتم چوی تاسو فی پدی کی تختلفون اختلاف کون کی علم تعلم آیا نگوریتا ان اللہ چوی شک اللہ تعالیٰ یعلمو پوئی گی ما پاس باندی فی السمائی چی پاسمانون کی دی والاردی پزمکہ کی
ان ذالک بشکدا فی کتاب لکل شوی دی په لوح محفوظ کې ان ذالک بشکدا علی الله په الله تعالی باندې یسیر ډیر زیات آسان دی. نو علماء کرام ذکر کوي کنه فیدل تنا هغه د نصح هغه حکمت بیانېږي. ويعبدون بندگی کوي دی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما دا غبوتانو لم ينزل چند نازل کړي الله تعالی بي پدې سرا سلطان س دلیل نقلی وما ليس لهم نشتر دید پار بي پدې باندې علم س دلیل عقلی وما للظالمین نبوی د پار ظالمانو من نصير سوک مددگار. واذا تطلع کله چې اولسته شالیم پدې باندې آیاتونه د مونږه بینات واضحات چې سده په نسق دینهم چې د دین منسوخه ده. تعرفون في جنبت في وجوه الذين فمقول اي خلقو کی کفرو چې کافران شوی دی المنکر اغسال را انکار لرا عبسیت لرا اغا عبسیت او تریواله د تندو د دیخه یکادون نزدیدا یستونا چې حملو کی دی بالذین فای خلق باندې یتلونا چلولیلین پدی باندې آیاتنا زمونږه قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام افو نبئکم یا خبر درکم تاسو ته بشرن فبتر سر من ذالکم د دکی چیزونو النار چې اور د دوزخ وعده الله الذين وعد کړي د دې اور الله تعالی خلق سرا کفرو چې انکار کوونکي دی په آیتونو د الله تعالی وبئس المصير او خامخا ډیر بد زید ورتلو د چې چل کوي چې کچرتا دای په دې خپل دین باطل باندې پاتې شو او په دې باندې لړل کنا نبیا د دې ځای جهنم دی د دې ځای جهنم دی. نو کچرته دې ځان د دک جهنم نه بچول غواړي کنه نو د پیغمبر علی السلام اتباع دی کیخه. یا ایها الناس خلق ضرب بیان ولشمتن یو مثال فاستمعوا له وکری تاسو دیتا اے اغه خلقو چې تاسو د الله وحدانیت تم ایر کړل او د بوتان د الله د ذات سره شریکان جوړوي کنه د الله د طرف نه مثال د اثبات د توحید د پاره بیانېږي تاسو ته وکری ښا. ان الذين بشكا بوتان تدعون چې عبادت کوي تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه لن يخلقوا ذبابا نشي پیدا کول دی یو مچ لرا کمزور سیز دی ولو اجتمعوا له اگر کچرته جمع شو دی د څه د پاره د پیدا کول د مچ ته پاره. وان يسلبهم الذباب کچرته تختید دی نه مچ شي یو سیز لرا لا يستنقذوه نشي خلاصول دی د مچنام لا يستنقذوه نشي خلاصول دا سیز دی من هو د مچنا مطلب څه دی مطلب دا دی کنه لومبه د مچ د پیدا کېدو اختیار نشته د دین علاوه کچرته مچ یو شی د دین اوسی کنه نه د دې مچ نه د خلاصولو اختیار نشته دومره کمزوري دي ښا. نو چې دومره کمزوري دي نو دومره اعلی مقام د الوهیت په تاسو څنګه ثابتوي بیا ښا. ضعف الطالب کمزور د عبادت کون کې والمطلوب او هغه چې د چا عبادت کیږي ما قدر الله دی قدردانی نه کړی د الله تعالی حق قدره پشان د حق د قدردانی د الله تعالی. ان الله بشک الله تعالی لقوی قادر دی عزیز غالب دی پر یو چیز باندې. الله تعالی چې استفی غرقی من الملائکه د فرشتونا ورسلا پیغمبران ومن الناس یوباد د خلقنا. علماء کرام ذکر کوي د فرشتونا الله تعالی مقرر کړی دي چې هغه پیغام را رسي انبیاء ته. ومن الناس یوباد د خلقنا ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدون کړي بصیر لیدون کړي یعلم پویږي ما پاس بین ایدیم چې وړاندې د حالات د دینو وما خلف ما چې رستر دین دي ویل الله دغه الله تعالی طرف ته ترجع الامور واقصر طول کارونو دا. یا ایها الذين امنوا مؤمنان اركعوا ركوع کوي تاسو وسجدوا سجدوا کوي وعبدوا ربكم يوما تاسو خپل رب لرا او عبادت کوي که عبادت مالی دی او که بدنی دی ربكم د پار در خپل وفعلوا الخير کارونه کوي تاسو د نیکو لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وجاهدوا جهاد کوي تاسو فی الله د پاره د الله تعالی حق جهادی په حق د جهاد کولو سره چې څه چل بکې لأن الجهاد اعظم البر چې جهاد پر تمام نیکو کې څه دی
افضل دی. نو جهاد ګوره عام دی، د خپل نفس سره جهاد کول او د کفارو سره جهاد کول. هو اجتباکم دغه الله تعالی غوړه کړی تاسو لپاره د پاره د دین خپل. وما جعلانی د ګرځول علیکم پتا سو باندې په دین په دین کې من حرج ستنګي ملت ابيکم کلک اوسېږي تاسو په شریعت د پلار تاسو ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی. هو سماکم دغه ابراهیم علیه السلام مسما کړل تاسو لپاره المسلمین په مسلمانانو او په تابعدارو سره من قبل مکر دینا وفي هذا پر قرآن مجید کی لیکون الرسول دا چشی پیغمبر شهیدن گواہی کونکي علیکم پتا سو باندې وتكونوا دا چشی تاسو شهداء گواهان وعلى الناس فخلق باندې. نو شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د شهدا او د شهید معنی معلما سره کوي چې تاسو خلق ته د الله دین او د الله قرآن کوي. فاقیموا الصلاة پس قائم کی تاسو مونږ لرا واتوا الزکات زکات ورکي واعتصموا منګول ولګوي تاسو بالله په دین د الله او په کتاب د الله تعالی. هو مولاکم د الله تعالی مددگار تاسو دی. فنعم المولا پس بهترین محافظ دی. ونعم النصير او بهترین معاون د تاسو د پاره. صدق الله العظیم.